پوهان یعنی فوهان عقلمن خلک دا خبره ډیره کوي چې د کم قامو د لوبو میدانونه آبادي نو د هغه قام روغتونونه هسپتالونه ویران وي. یعنی په کوم ځای کې چې علاج کیږي او په کوم ځای کې مریضانی نو هلته خلک ډېر زیات کم راځي. مختلف لوبې کوي او به هر قام په مختلفو لوبو کې دلچسپي لري. څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، څوک والیبال کوي، څوک هاکی کوي، څوک بیډمنټن کوي، څوک د دوړ مقابلې کوي، څوک سویمینګ کوي. او دا لوبې بیا چې کوم دی په عالمي سطح باندې کیږي، سو د عالمي مقابلو په سطح کیږي، لکه ورلد کپ شولو. بیا د دې نه علاوه چې کوم دی اولمپکس کیږي، نو په اولمپکس کې بیا مختلف لوبې وي، په سوونو لوبې وي، جمناسټک پکې وي، هاکی پکې وي، څه پکې فوټبال وي، دا کم چې مکس لوبې دي مارشل آرټس وغیره دا پکې ټولې وي. خو نن سبا په فرانس کې یعنی په پیرس کې پیرس اولمپکس دا جاری دی او ټولې دنیا پکې خپل نماینده ټیمونه مقرر کړي دي. فرانس سرخار پیرس ته ټولې دنیا د خپلې مقابلې ټیمونه لیږلي دي او دغلته دغه اولمپکس ترسره کیږي. پاکستان هم په مختلفو لوبو کې خلک لیږلي دي. پرون د پاکستان چې کوم اولمپین به موږ ورته ووایو تیراک اولمپین، څوک چې سویمینګ کوي، نو هغه د 25 کسانو یعنی 25 کنټسټنټ په مقابله کې په 15 نمبر هغه ټول اخیری راغلی دی. باید چې پاکستان کې د دنیا د ټولو نه غټ نهري نظام موجود دی. پاکستان کې سیندونه، سمندرې، نهرونه، دریابونه، جهیلونه شته دی، خو د دې باوجود هم د پاکستان چې کوم اولمپین دی نو دا د ټولو اخیری راځي او دا ډېره د افسوس خبره ده. او دا زمونږ چې کوم مشران دي، زمونږ په دې مشرانو باندې یو سوالیه نشان دی چې په 26-27 کروڑ عوام کې تاسو صرف دا کدو لیږلو چې دا کدو په 15 نمبر رالو. تاسو را سره خپل رای شریکه کړئ په کمنټ سیکشن کې. زه خو چاته چینل لرم، زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپل په کمنټ باندې خپل اظهار وکړئ چې زما دا کومې خبرې دا درست دي نه دي درستې.